یو پیر ته یو سړی راغی، ناستو مجلس کې، په مجلس ته شیطان راغی. چې شیطان راغی نو پیر صاحب شیطان ته وایي چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وایي چې پیر صاحب تا ته خدا پته ده چې زما مسلې څه دي؟ خلک ګمراه کول. ویل من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. څوک چې خدای په هدایت کړی هغه ته بې لارې کولی نه شي. خو اصل نن شوق پیدا شو چې د شیطان نه یو مسله واورم. شیطان ورته وایي چې پیر صاحب چې ستا دا شوق پیدا شو، والله چې زم درته صحیح مسله وکړم. ته خو ګوره پیرې، خلک د لاسونه سپوي، سجدې درته لګوي، ډېر قدر او عزت دې کوي. هسې نه چې د دې خلکو په قدر او عزت باندې ته دومره غاور شي چې ځان ته زه ونه وی، دومره غرور کې را نه شي چې زه ونه وی ځان ته. ویل څنګه؟ ویل پیر صاحب داسې چرې مه وایه چې زه څه کوم؟ داسې چرې مه وایه، داسې چرې مه وایه چې زه، او که دې وویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه. که دا دې ووایي چې زه نو داسې به شي لکه چې زه. ما د خدای 6 لکه کاله عبادت کړی، یو زه ټکی مې وکړو، انجام مې څه شو؟ که تا وویلې چې زه د خلکو په دې لاسونو سپولو وغیره وغیره دومره په غرور کې رالې، او زه دې ووایي نو داسې به شي لکه چې زه، زما غوندې به شي. نو عزیزانو، هر ګناه معاف کېدو دپاره به الله وجه پیدا کی، اسباب به وله پیدا کی وغیره وغیره. واحد ټکی دی چې هغه زه دی او غرور دی. دا یو د خدای د ذات خاصه ده، بل څوک نشته چې ځان ته وایي چې زه. نو هره ګناه به خدای معاف کی، دا زه ټکی به خدای نه معاف کوي. نو خدای ته وګورئ چې زه مه وایئ، تباه به شئ. تاسو ټول حیات آباد کارخانو نه واقف یئ. پرون بله ورځ وګوره چې څه واقعه پکې شوې. دواړه ډلې داسې طاقتورې چې اسمان سره خبرې کولې، انجام یې وګورئ. ورشئ نن ورشئ پاکوړي کې سید مهربان علي شاه په کور کې چې نیم پېښور د هغه مریدو، نیم پېښور، بیا نیم پېښور د هغه د زوی مریدو د باچا ګل صاحب، بیا زوی باچا ګل صاحب په دیوبند کې د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه شاګردو. هسې نه دي چې ورته وکته اذا رؤوا ذکر الله به کېده. نن ورشئ د هغه باچا ګل صاحب هغه زوی چې کوم د هغه په ګدای ناست و، پیري مریدي کوله، هغه بېګانه بله شپه د ترونو د زامنو د لاسه قتل شو. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې هغه طاقتونه چې اسمان سره به خبرې کولې، ما ته کله کله دا د غزلو الفاظم خوند راکي. وہی محبت کرنے والوں کا سہارا ہم نے دیکھا ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے. دا اوس راوش نن شپه ستا په کور کې چراغاني خوشحالي، دا درته پته وي چې سبا په دې کور کې ویرونه کېږي؟ دا پته وي درته؟ دا پته وي درته چې په ما به سبا څنګه راخېږي، په دې شپه کې به ما سره څه کېږي؟ نو زما عزیزانو، اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل وکئ که خپل دنیا او آخرت ښه کول غواړئ. ما د ښځو باس تاسو ته وکړو، ښځې داسې هم تېرې شوي دي، زمونږ هم ښځې دي او لوڼه دي، او ښځې هم داسې تېرې شوي دي. نن زه چې په ښار کې جلسې کوم، او دا خبرې خو زما عادت دی، نو دا د ښار خلک چې ډېر غوسه والي که نه، نو خلکو ته وایي چې ولې لوڼه په کالج کې سبق وایي، او دغه څه ورته وایي مونږ پسې ډرامې کوي. ما یادوي ټیک ده که نه؟ راشئ وګورئ، که د بجلیګر ملا لور په پیلي جومات کې هم سبق ویلی، ګیره کلوم، په خر سورېږم، مخ توروم، په پیلي جومات ٹھیک ده. ٹیلیویژن
که په غلطیم زما کور ته راننوتئ ګیره کلوم په خره سورېږم مخ توروم، که ریډیو وي که ټلیفون زما په کور کې ګیره کلوم په خره سورېږم مخ توروم. ٹھیک شو؟ زه چې څه وایم دا زما ایمان دی چې څه وایم. اسلام نه تپوس وکئ نن ستا په میچنی روډ باندې په ورشک روډ باندې نن وګوره اسلام نه تپوس وکئ چې ښځې ته خط لیکل ښودل جایز دي که نه. دا په اسلام کې مفتی نه تپوس وکئ پلانې ماډل سکول او پلانې ماډل سکول او ډنګړی ماډل سکول او که نه دا جایز دي او که نه جایز. دا اسلام نه تپوس وکئ. ښځه چې څنګه د هغې مخ عورت دی اسلام وایي چې ښځه به په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د دې پاڼو اواز هم د دیوال نه خوا پردی سړی وانه وري بلا ضرورته بغیر د مړي نه یا بغیر د بیمارۍ نه د ښځې د کوره رایستل بار حرام قطعي دي. ښځې داسې دی. عبدالله ابن مبارک حج نه فارغ شو روانو کلي ته لاره کې څه ګوري چې یو بوډۍ ښځه ناسته ده او داسې پړونه یې په مخ اچولی دی. ده چې ولیدي چې دا خو څوک زنانه ده نو ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله. په ښځې سلام اچوي. اوس ښځه د سلام جواب چې ورکوي نو د قرآن یو آیات و یو جواب ورکوي. ورته څه وایي؟ سلام قولا من رب الرحیم. دا کوم الفاظ دي؟ دا د قرآن هغه الفاظ دي چې جنتیانو ته به ملایکې وایي. عبدالله ابن مبارک ته تپوس کوي چې بیبي کوم ځای نه راغلې نو دا ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبدالله ابن مبارک فرمایي چې زه پوه شم چې د ښځې نه لار غلطه شوې ده نو ما ورته بیا تپوس وکړو چې ځې کوم طرف ته. بیا د قرآن آیات وایي چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبدالله ابن مبارک وایي چې زه پوه شم چې د ښځې دا ښځه د حج نه فارغه شوې ده او اوس بیت المقدس طرف ته ځي. نو عبدالله ابن مبارک ته تپوس کوي چې بیبي څو ورځې دې وشوې دلته چې ناسته. بیا ورته د قرآن آیات وایي چې ثلاث لیال سویا. درې شپې مې وشوې دلته. نو دی بیا ته تپوس کوي چې ستا چې دلته درې ورځې وشو نو دلته خو چېرته اوبه هم نشته ته د مونځ څه چل کې مونځ څه کې. نو ښځه ورته وایي چې تا قرآن نه دی ویلی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. الله وایي چې اوبه درته نه میلاویږي نو تیمم وهه او مونځ کوه. اریان شو. بیا ورته وایي چې بیبي درې ورځې دی دلته وشو خوراک څه چل کې. دا ښځه ورته بیا د قرآن آیات وایي چې هو یطعمني ویسقین. په دې ځنګل کې خدای مالا اوبه م راکړي او روټۍ م راکړي ورکولی شي که نه شي په دې ځنګل کې. نو ما ورته بیا ووی چې بیبي اوس ځې؟ وی راته وی چې ځم. نو ما اوښ راوستو او کېنولو. دا چې اوس په اوښ سورېږي نو ما ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبدالله ابن مبارک ته شا کا او سترګې پټې کا زه په اوښ سورېږم پردهداره ښځه ما اسې نه چې ستا نظر په ما پرېږدو ته چېرته ګناهګار نه شې. الله. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې. دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او داسې پرېوته. نو زه وله رالم چې بیبي خوږ شوې خو نه
نو دا بی بی بیا ما ته وایي چې ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. بیا ورته د قرآن آیات چاته یو مصیبت نه رسي مګر د الله په حکم رسي. ما نه به څه ګناه شوي وي نو ما له پې ځکه سزا دومره میلاو شو. ما بیا اوښ راوستو دا مې پې کېنوله د اوښ پړی مې نیولی دی او روان یم. نو زه څه شعرونه ویم اشعار ویم. نو دې بوډۍ د پاس نه ما ته آواز وکړو چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اے عبداللہ ابن مبارک اللہ وی چې کم ځای د قرآن نه درته آسان یې غلوله نو شعرونه مه وایه قرآن وایه. قرآن لوله. وی زه غلی شوم او په قرآن لوستو مې شروع کړه. بیا مې ترې تپوس وکړو چې بیبي ستا خاوند شته؟ بیا راته د قرآن آیات وایي کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. دا تپوس مانه مه کوه چې خاوند دې شته که نشته، چپ روان اوسه. وایي چې یو ساعت تېر شو بیا مې ترې تپوس وکړو چې بیبي ستا زامن شته؟ بیا راته د قرآن آیات وایي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. په کنایاتو کې پوهېږي چې زما د درې زامن دي او د درې واړو دا نامې دي. وایي چې د زامنو ځای ته ورسېدو نو زامنو یې روټۍ راوویسته. نو ما دې بیبي ته وړاندې کړه چې دا روټۍ ته وخوره. بیا ورته د قرآن آیات وایي چې ثم اتموا الصیام الی اللیل. الله وایي چې روژه تر ماښامه تماموه نو زما روژه ده زه روټۍ نه خورم. نو ما ورته وایي چې بیبي دا خو د لیس هذا شهر رمضان، دا خو د روژې میاشت نه ده نو تا څنګه روژه نیولې ده؟ نو بیا بیبي ورته وایي چې قرآن دې نه دی ویلی که نه. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. الله وایي چې که چا نفلي روژه ونیوه نو پکې ثواب ډېر دی. نو ما نفلي روژه نیولې ده. وایي ما یې دې زامنو نه پوښتنه وکړه چې دا ستاسو مور نه خو ټوله ورځ تېره شوه، زه ترې تپوس کوم او د تپوس جواب کې د قرآن آیات وایي او ماله جواب راکوي، آیات وایي او ماله جواب راکوي. دا څومره موده وشوه او د قرآن نه بار خبرې بیبي ته ولې نه کوې؟ نو دا بیبي ورته بیا وایي چې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله ویلی دی چې تاسو سره به د ذرې ذرې د خیر او د شر حساب کیږي. نو زه د قرآن نه بهر خبره ځکه نه کوم چې د بهر خبرو حساب بیا خدای له ورکولی نشم. دا ستا خبرې دي دام په طول درته میلاو دي چې دومره به کې دې نه زیات به نه کې. جبه درکړې خدای څله ده، سترګې درکړې خدای څله دي، غوږونه درکړې خدای څله. سترګې دې له درکړې دي چې په انتظار به د محبوب د کتو، غوږونه دې له درکړې چې د محبوب خبرې به پې اورې، زړه دې له درکړې چې د محبوب کور به ده. نو عبدالله ابن مبارکه زه د قرآن نه بهر خبره ځکه نه کوم چې د بهر خبرو حساب بیا خدای له ورکولی نشم. نو زامنو نه مې پوښتنه وکړه چې څومره موده وشوه چې ستاسو دا مور د قرآن نه بهر خبره نه کوي؟ زامنو یې ورته وویل چې کاکا 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو. دام ښځې وي. اوس په خپلو ګریوانونو کې به سره وګورو او ځان ته به مو ګورو چې مونږ هم سړي یو، عبدالله ابن مبارک هم سړی و، مونږ هم ښځې دي او دغه بیبي هم ښځه وه. قرآن سره یې څه رابطه او څه تعلق؟ نو زما عزیزانو ما ته یقین دی چې زما په خبرو به پوه شوي یئ. اهدنا الصراط المستقیم به نه وی بلکل نه به وی، او کوې نو خپل ژوند خپل مړی خپل ژوندی دا ټول درې واړه څیزونه به د قرآن تابع کې، هله به د جنت بوی ګورې. اخري خبره واورئ. مولانا عبدالمعبود صاحب د الله پاک غریق رحمت کی سیف رحمان څه شو د میا صاحب کشر رور چې دی دی را سره و اسلام آباد ته ورغلي. 130 کاله د هغه عمر و.
100 درش په تکاله سیول کوارټرو تر راغله د کوارټرو مولانا صاحب سره شپه وا د شپې 10 بجې زور سره ناستم هغه ته دا علمو چې قبر ته ودرېږي او پته ورته ولګي چې د مړي باندې لاندې سال دی دې ته کشف قبور وایي په دې دا علما پوهېږي ما مولانا صاحب ته وایي چې جی ما دا باره دیریدي دی کې یو قبر کشف ما ته وکړه ما ته کښېنه ورانه مه کوه ما نه پرېښو چې ډېر مې تنګ کړو راځه 10 بجې وې د شپې دیرې ته راووتو چې راووتو چې د داسې مراقبه وکړه ما ته وی چې بچیا مالجی ویلې مړی خو درته ښیمه او په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي دا ټول وی په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي نو که درته مې وښودو نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي داسې ویارېدمه چې په یو منډه مې کور ته ځان رسولو او 3 ورځې روټۍ خوند نه راکړو عزیزانو د هر شي نه مخکې په دې کائنات کې د هر شي نه مخکې مرګ دی که نه دی ټیک ده تاسو وګورئ دې بزرګانو نه تپوس وکئ د علماو نه چې حضرت عثمان با دیرې ته راغی نو جړل به صحابه ورته وایي چې دیرې ته راشي نو ته جاړې بل جنت دوزخ خبرې کېږي ته نه جاړې او دیرې ته چې راشي ته جاړې هغه ورته څه وایي وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د پیغمبر نه اورېدلي دي چې قبر د آخرت نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دی بلبل چغیږي الته به ډېر ته په ارمان شي چې بندیوان د ګورستان شي توبه وباسه وخت دې تیریږي سحر سبا دی بلبل چغیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو خبر واورئ زه ابتدا کې مې درته ویلي چې دا مخامخ د خاورو ډېرې لاندې چې پروت دی دا ما د ایمان په رڼا پېژندلی و د ایمان په رڼا زه هسې 8 ورځې پس 10 ورځې پس 15 ورځې پس چې دې ځای ته راشم او د خپو ته ودرېږم نو 100 ورځې مې بیا زړه خوشحالي زه درته په ایمان وایم تاسو به ما ګورئ چې زه هسې کله کله مازدیګر ټایم کې د دې زیارت ته راځم هسې دغه د شګو ډېري سره یو ساعت ناسته دا غنیمت وګڼئ کم وخت هم چې دلته تیر شي تر غرمې پورې قسم په خدای دی چې د دې قیمت به درته په آخرت کې پته لګي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کولو او په جذبه کې راغی والله بالله ثم تالله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي ما د دې یونیورسيټي په چوک کې په یو 2 کسانو باندې خزي طلاقي کړي هم درول داس ودرېګا الیکشن ته ولاړ ویلو معلومه چې یو 2-3 په ما دي خزه په 3 کانی طلاقي چې تختم بمنا او دا بم نه ويم چې زبا دا وکم دا زته کې ګوره د خدای خوښ نه دی وای بزرګانو شیطان ولی تبا شو بل څه ویلی سوا د انانو بل څه خو کړی کنه بل څه ورانه خو نه کړی کنه ٹھیک ده قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ولی دې سجده ونکړه ادم ته نو هغه ورته قال انا یا الله زه اور نه پیدا نه حقیقت پیدا ده زه ته څنګه سجده وکم خو چې انا وی نو الله ورته فخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين تر قیامت مې تبا کړې شپږ لکه کاله خدای ته سجدې لګولې وي شپږ لکه کاله په یو ځټ کې تبا شو پاکستان ولې تبا ده هر یو چې راځي زبدا وکم دا اوس خیال چې راغله نو د بوي چې مې کچکول کو توړونګا
کچکول په تړونګا راتلو سره د خدای دار اجمال کړي مخوا راتلو سره خلکو ته کچکول په غاړه کې واچول راتلو سره اورو پسې وایي خدای وړه نشته زه څه وکړم ما ته چې څوک دي وړه نشته مولوي اعظم تاسو څه وایي نه مال نه هغه ورځ یو ښځه راغله ما ته وایي چې زه مې د نوکرۍ نه ویستی مولوي اعظم ته څه وایې نه مال ستا واده چې وکړه نه نو ستا پلار ته ما یو ټکی کړی زما یې نه ده منلی ویل څنګه یې نه ده منلی مال تی چې په ډولۍ کې وړې نو مخکې درنه ډولکي غږېده او پلار ته دې ما ویلي زما ونه منله نو زه پلار پسې دې ګرځه چې زوی د لبیا نوکر کړي که نه زه څه وکړم قسم په خدای دی چې هغه ورځ ما ته ډپریشن مرض وشو ډاکټرانو ته چې زه ځم چې ما ته ډپریشن دی ما ته وایي ته سوچ ډېر کوې نو سوچ به څنګه نه کوې چې ناست دې سترګې دې داسې شی نه ګوري چې پې زړه دې خوشحال شي غوږونه دې داسې شی نه اوري چې زړه دې پې خوشحال شي نو څه کوې ډپریشن به درته نه کېږي نو عزیزانو زه به دا وکړم تېره کړم هغه چې الیکشن بیالو زه وتښتېدم مټیس شو چې مټیس شو اوس چې ماله په مخه راشي رانه منډه کړي ځکه چې زه خو یې لاس نه نیسم چې ته طلاقه ښځه ساتې ما ته باندې ښځه نه وه طلاقه کړې هر یو ته مې دا ویلي چې دا ونه یې چې زه به دا وکړم واوره تاسو هم ټول د پښتانې دې ته خلیل وایي که مومند ورته وایي باړوزي ماړوزي څه کوي خو خلیل به یادېږي که نه خلیل پلانې خلیل اوس خلیل څه شی دی نو پته یې نه لګي